پدې آیت کریمه کې د دوی لفظ ماتول ذکر دي چې یهودو کله چې الله ور باندې غر پورته ک ورته وی چې تاسو ما کې الله احسان ذکر کوي چې پکار خدا وا چې تاسو بار بار لوزونه ماتوي دین پس مهم لوز مات ک چې تاسو ته مستقل د استیصال عذاب در کړي شوی و مکمل بنسټم تاسو ختم کړي و خو الله فرمای ما داسې و نکړل احسان مې در سره وکړ او تاسو باندې مو عمومی عذاب را نوست ثم تولیتم بیا مخواړو تاسو یعنی لوز مو مات کا من بعد ذالک ورستو د دې لوزنا نو فلولا فضل الله علیکم نو کنوے فضل د پروردگار عالم پتاسو باندې ورحمته او رحمت دهغ لکنتم خام خاوے بتاسو من الخاسرین د توانیانو نام یا بوید تاسو هلاک شو نام ثم تولیتم بیا تاسو مخواړو نو عهد کمزې کې کړي دي آغاز ذکر دے پروردگار عالم بقرہ 93 کې ذکر کړي دي قالوا سمعنا وعصينا الله فرمای رستو د اخذ د میثاقنا او رفع د تور نه بعد غرمو در باندې پورتک عهد مو در نواغست تاسو بیا مخواړو بیا مو لوزمات ک نو الله فرمای فلولا فضل الله علیکم کنوے تاسو باندې فضل د الله ورحمته او رحمت دهغه فضل د الله څه شه دې توبې توفیق دل درک او رحمت دادې چې توبې دل قبول کړه توبې ته چې سړې تیاریږي دا هم د الله توفیق او احسان سره کیږي کنیا ډوب توبې له سړې تیار نشي یا تو ټول ورځ توبې او باسا الله چې نه قبلوي بیا هم ستا کار نکیږي نو الله فرمای فلولا فضل الله علیکم ورحمته فضل د الله دادې چې توبې توفیق درک او رحمت دادې چې توبې دل قبول کړه یا فضل الله فضل د الله دادې چې قران کریم راغې او رحمت د الله دادې چې محمد مصطفی راغې الله فرمای کچره ما د آخري نبی درا لګلو اراده نه وکړي او د آخري قران درا لګلو اراده مو نه وکړي نو تاسو باندې بما عمومي عذاب راوسته وي دا د الله فضل دی قران دنیا تراتل دا لوی فضل د پروردگار عالم دے پکار دے چې دی باندې خلق خوشحالی وکي وای منی خدا بدبختی دا کچره تاسو غور وکه دا الله جل جلاله کتاب سره د خلق مینا کمی هر ځای کې چې تاسو نظر وکه د رب العالمین کتاب سره خلق کم مینا لري کچره حاضری واغستېش
د خپل علاقې خلق به ډیر کم ګوري درسونو کې لره لره نه خلق راځي نورو مساجدو نه به خلق راځي خو د خپل کلی والا خلق ډیرو ځایونو کې غیر حاضر وي مینه ني مقام او د مرتبه پته ورته نشته او کله چې د قرآن د مقام او مرتبه پته نه سړی قرآن زده کولی هم نشي ورته کینیم نه او چې قرآن ته څوک نه کینی نو د الله د ډیرو رحمتونو او د فضیلتونو نه هغه محروم پاتیش الله فرمای فلولا فضل الله علیکم ورحمته یا فضل و رحمت عام مراد دے چاغا سبب دے د تاخیر د عذاب الله فرمای چې کله تاسو مخواړو نو تاسو داسې ګناه وکړه چې فوري عذاب راتلل پکارو در باندې خدا د الله فضل او رحم دی چې عذاب در باندې را نوست او تاخیر یې وکړه عذاب کې کچری تاخیر یې نه وی کړی تاسو به هلاک شوي وی ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم او په تحقیق سرا پوهه تاسو الذين په حال د هغو کسانو اعتدوا چې زیاته کړو منکم د تاسو نام فی السبت پورز د خالق فقلنا لهم نو ویل منگا هغویتا کونو شیطاسو قردتن شادوگان خاسئین ذلیلان دیکن نقض د عهد دویم مثال ذکر کئی اول یہ دین مخ کے سریح گناہ دا غوی ذکر کڑا خکارا یو سڑے تک سپینا گناہ کئی پا ڈگر باندے درب خبر نمانی ڈگر باند یوی نقض میثاق کوي خو په هیله سرا یو بهانه ولا جوړي ارجی ولا بس ادا سی پلانې کار وو او هغه دغه هیله او بهانه د خلق مالونه خوري هیلو بهانو سرا د قرآن یو لفظ دلان دی ډیری خبرې راځي خو سړی ټول چرته ذکر کويش نو دیزے کہ اللہ جل جلالہ نقض عہد ذکر کئی پا طریقے دا ہیلے دا دوی چالونا و ہیلے جوڑا ولی دا واقعہ پا زمانہ دا داود علیہ السلام کی تیرا شیوا دا کلی نمو ایلا اوس ورطا عقبہ داودی وی په دې وخت کې د جغرافیې په اعتبار سره د موسی علیه السلام زمانه کې دوی لا خوخه ورکړی شوه موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو د عبادت دپاره یوه ورځ خوښه کې زما په خپله د جمعې ورځ خوښه ده خو تاسو خپل یو ورځ ځان له خوښه کې موسی علیه السلام خپل پسند ورته ذکر کړ چې زما ورځ د جمعې خوښه ده تاسو ځان له یوه خوښه کې دا دومره هټ درمه او ضدي قوم و چې دوی د موسی علیه السلام د خولې نه د جمعې فضیلت واورېدو خو بیا هم دوی هغه ورځ خوښه نه کړه او ډېر اختلافات پکې وکړه ډېر جګړې خپل مابین کې ور باندې وکړې آخر یې په خپل مابین کې د هفتې او د خالی ورځ خوښه کړه بس الله جل جلاله دوی سره هیڅ قسم پسو پیش ونه که چې موسی علیه السلام درته ویلي وو ورځ د جمعې خوښه کړې وه او الله ته د جمعې ورځ خوښه ده د جمعې د ورځې لوی مقام دی مرتبه ده نه هیڅ نه بس ورته ویې چې تاسو ورځ د خالی خوښه کړه
نو تاسو به د خالی د ورځې لحاظم ساته، احترام به هم ساته، او په دې ورځ به نه تجارت کوئ او په دې ورځ کې به نه ښکار کوئ. په خپل مرضی مو منلې ده، نو لہذا په خپل مرضی باندې دې کې عمل وکړئ. دوی په دې ورځ کې غدر شروع او غدر ما مخکې ذکر کړی دی، مخکې را روانم دی. الله فرمایي ولقد علمتم، او په تحقیق سره پوهه تاسو، الذین په حال د هغه کسانو، علم په معنی د معرفت دی. ځکه چې علم معرفت د ذات معلوم سره تعلق لري، او علم چې دی هغه د هغه حالاتو سره تعلق لري. یو د معرفت، یو د علم. معرفت د ذات سره تعلق لري چې یو ذات ته ښه پیژنې، او علم چې دی دا د ذات د حالاتو سره تعلق لري. نو دلته خو یا علم په معنی د معرفت ته یا په خپله معنا دی، خو الذین نه مخکې بیا مضاف محذوف دی چې په خپله معنوي، نو بیا دی احوال الذین، احوال د هغو کسانو تاسو ته ښه معلوم دي. کمو کسانو الذین اعتدوا منکم فی السبت، چا چې د خالی په ورځ کې غدر کولو، اعتداء کوله، تجاوز کولو. اعتداء نه مراد دلته هغه هیله ده د پاره د ښکار چې دوی به کوله. طریقه دا وه چې دوی ته الله ویلي وو چې په ورځ د خالی باندې به ښکار نه کوئ، تجارت به نه کوئ. الله ور باندې دا امتحان راوست، په نورو ورځو کې به میان پټو، په ورځ د خالی باندې به بالکل د اوبو په سر باندې ګرځېدل ښه ډېر به وو. نو دوی به بیا داسې کار کولو چې د جمعې په ورځ به وله کونډې واچول، او بیا به د جمعې ورځې نه کونډې پرتې وې، د خالی په ورځ به چې میان راووتل هغې کې به ونختل، بیا به د اتوار په ورځې راغستل، یا به د جمعې په ورځ باندې د غټ تالاب نه لښتی نهر غونې راوست، وړه وړه تالابونه به یې وله جوړ کړي وو، د هر چا به خپل تالاب و، دا د فلانی تالاب دی، دا د فلانی دی، دا د فلانی دی. نو د خالی په ورځ باندې به پکې میان راغلل، وړه تالاب ته به راغلل، دوی به هغه د لښتي خوله بنده کړه ورپسې، بیا به یې د اتوار په ورځ باندې راغستل. چا ورته ووی چې داسې مه کوئ، وی چې موږ خو د عبادت نه پې ځان نه وباسو که نه، دې تش راشو په دې لښتي کې یوه خاوره خټه واچو بندي کړو، دې سره خو څه موږ نه عبادت نه پاتې کېږي، او نه موږ دا ښکار یو دا شی بیا د خالي په ورځ را وباسو. نه خالي ورځې چې موږ ګوتې هم نه وروړو، بیا اتوار په ورځ راخلو. چلے کو د الله هغه حکم یې ماتولو طریقه ولا دا جوړه کړې وه، لکه دې امت کې مولیانو د یتیمانانو د مال وهلو د پاره دا طریقه جوړه کړې ده چې مړی وشي نو که ته مرې او که رغېږې ته به قرض کوې، خو سقاط له به پیسې راخلې. یره جي دې کې څه فایده ده؟ نه جي که نه، دا خو اوله شپه باندې چې مړی ښه ووهي وی ټکوي، بیا هغې نه پس به ته خیراتونه کوې، نو مخکې نه وله پیسې ورکه، نو په پیسو مړی بخې، که په عمل و عقیده باندې مړی بخلی شي. او بلداره چې ستاسو دا یقین دی چې زمونږ مړی خامخا وهي پرېږدي، نه هر مړي په باره کې دی دا یقین دی چې وهي یې، خو مه کوه داسې عمل که نه. نو د یتیمانانو مال به څنګه خورې؟ قرآن کریم صریح حکم دے مخ کے براشی انشاءاللہ، که ژوندي سورة النساء کې به دا خبرې راځي. د قرآن صریح حکم دی چې کله یو سړی مړ شي نو فوراً
د د سا خطلو سرا د د مال د د لاس اوزي د پوز نه سارا اوزي پوز نه سا وتا لاو لیشت نه د تلی چې د د مال د د دولت دا هر څه د د قبضې نه قدرتی طور باندې منتقل شول بچیو ته ښځې ته چې څومره وارثان دي هغوی له منتقل شو مال حالانکې پټي په ځای پراته دي سونه په ځای پراته ده پیسې په بینکونو کې پرتې دي جیبونو کې پرتې دي صندوقونو کې پرتې دي هغه خوځېدلي هم نه دي خو د الله په نس باندې فوراً تقسیم وشو الله ته معلومه ده چې ستا په بینک کې یا جیب کې یا کم ځای کې ستا 100 روپۍ دي په دې کې دومره روپۍ د فلانی بچي دي دومره د فلانی بچي دي دومره د ښځې دي دومره د مور دي دومره د پلار دي بس تقسیم شوي نو مال د حق پاتې نشو په دې خبره پوهیږئ په مسایلو ځان پوهی کې هسې پې جګړې مه کوئ دا مال د دې مړه سړي ملکیت پاتې نشه او چې دا کم سړی د پسې کور کې مشر پاتې دی دا مال د دغ سړي هم نه دی نه د ده دی او نه د مړه دی دا فوراً وارثانو ته لاړو وړو وړو ماشومانو ته زمنو ته ښځو ته لاړو اوس ته د دې مال نه په دې وخت کې صدقه نشي کولی دا پردی حق دی دا پردی مال صدقه کوي اسقاط تی کوي نو دا ته پردی مال صدقه کوي یره جی مونږ ټول پې رضاو دا وخت د غلبې د پریشانۍ دی په دې وخت کې د شرم د کلي د شرم د وجې نه معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي یو سړی په دې وخت کې اجازت ورکوي چې زما حصه دې پکې لاړه شي اجازت معتبره هغه اجازت معتبر نه دی چې د هغه د اضطرار په حالت کې واغستی شي د خلقو د شرم د وجې نه واغستی شي او ماشوم سړی خو اسم اجازت نه قبلیږي د هغه ماشوم بچی دی نابالغه دی که هغه هم وایي چې زما مال تقسیم کې پکې نه تقسیمي و نور خو لا پرېږده د ده په غاړه کې جمعي چې دي دا هم وراثت دی دا به هم تقسیمیږي که چرې دا دی بغیر اجازت چاله صدقه کې ورکړې نو تا غلا وکړه او مال دې صدقه اوس چې په مسله باندې یو سړی نه پوهېږي زمونږ د علاقې مولیان صاحبان هغه شان ته حیله کوي د حرامو د خوړلو دپاره یې چل جوړ که چې دا مړی هسې خدای نه بخي خیرات چې ونه کړي او بیا د اولې ورځې خیرات یره جي اوله ورځ خو ضروري ځکه ده چې مړی ښه وغربوي نو بیا هغې نه پس څه فایده اول خو تاله څه پته ده چې دا هر مړی به غربوي ولې دا څه کافر دي او دویمه خبره دا چې که چرې د هغه مال دومره عمل دومره خراب دی چې غربوي یې نو آیا ستا په دې مالو په خیرات یې پرېږدي الله دې کمی و بشی معاف کی دې ته ویلی کېږي د پردي مال د حصول دپاره هیلې جوړول د یو سړي پلار مړو مالداره غونې و نو مولانا ورته ووی چې جی سلام علیکم وعلیکم سلام یره جی ستا پلار مې بیګا خوب کې ولیده الله دې وبخي ډېر ښه سړی و او ما بیګا ولیده او ډېر خوشحاله و سلام یې وی او بیا یې ما ته ووی چې هغه زما وسکټ پاتې دی زما ټوپۍ ده زما بوټان دي زما جامې دي هغه د مولانا صاحب تاله درکړي زما زویله ووایه سړی مالداره و ښه بوټان یې و ښه واسکټ یې و نو زوی ته یې وله ووایي چې بېګا مې د پلار لیده ماله یې ووایي چې دا څیزونه زما پاتې دي زویله مې ووایه چې مولانا صاحب له یې ورکړي زوی یې هوښیار و ورته ووایي چې مولانا صاحب بېګا دې په کوم ځای کې ولیده چې روان و هغه ورته وایي چې هغه شګې کلا سره په دې ګوډ باندې راتاوېده دې خوا را روان و ما هغه شګې کلا ګوډ سره ولیده زوی ورته ووایي چې مولانا صاحب ما بیا په دې خپل کلي د کور مخ ته مې ولیده ما ته ووایي چې بچي خپل اغونده چاله ورنه کړي نو ملا صاحب ورته وی چې دا ستا پلار څه دله سړی دی چې تاله یوه خبره کوي او ماله بله خبره کوي دا هیلي دي او بهاني دي د پردي مال د حصول دپاره
او زمنګ مسلمانانو د ځان نه ګډې جوړې کړي دي چې څوک په کومه طریقه وهي دوی ورته خوشحاله دي. قرآن او سنت نه ځان نه خبروي. او کم علما چې د دویم خیرخوا دي د آخرت هم خیرخوا دي، د دوی د مالم محافظ دي، د عقیدې محافظ دي، هغوی نه په اسانې سره وایي چې دا ټیک نه دي. څوک وایي چې دا پلانکې عقیدې سره تعلق لري، څوک وایي چې دا فلانې عقیدې سره تعلق لري. نو الله فرمایي الذین اعتدوا منکم فی السبت، الله فرمایي تاسو ته معلوم دی حال د هغو کسانو چې هغوی د خیالي په ورځ باندې تجاوز کولو. هغه تجاوز مې درته ووي فی السبت، دا اعتدا یا په ورځ د هفتې کې وا یا اعتدا په حکم د سبت کې وا، دواړو حالتو کې چې وي دوی به دې طریقې سره دا هیله جوړوله د حرامو رسېدو دپاره. وی به چې موږ خو مړه دې نه څه عبادت نه خو نه مشغولیږو که نه. دا هیلې په دې امت کې بلا شی دي. کومه یوه بس ذکر کوم، ما خواسی هیله اسقاط ذکر که، دا ولې ورځې خیرات مې دله ذکر که. خو په والله چې دې باندې شروع شي چې زمونږ مولیانو د عوامو بیزته کولو دپاره او د دوی د مالونو او د یتیمانو مالونو خوړلو دپاره زمونږ مولیانو څومره مسلې جوړې کړي دي او څومره په دروغه باندې فضایل جوړ کړي دي چې د فلانی شیدا فضیلت دی، د فلانی شیدا ثواب دی، او چې د مولا سړي مړی وشي بیا پې چنده کوي، بیا پې اسقاط نه، بیا وایي چې چا شوی الله مو بخا لگا لگا راجمع کے. اللہ دی مسلمانان پوئی کی. اللہ فرمائی فقلنا لهم کونوا قردتا خاسئین، کلا چی دوی حرام تدرسی دو د پارا ہیل جوڑولا، چالون جوڑول، د خلق مالون خوڑل. اللہ فرمائی فقلنا لهم نوویل منگ دویتا کونو شیطاسو قردتن شادوگان خاسئین ذلیلان. قلنا سره اشاره ده چې دا عذاب د طرف د الله نه او امر کونو امر د تسخیر او د تعجیز او د تذلیل د پاره ده. شادوگانی ته ولې جوړ کړ؟ دوی با داسې کار کولو چې د دوی د کار دو پهلوګانو، کار و حرام ښکارېدو به حلال. یره جدي کې خو هېڅ خبره نشته. منګه خو د هفتې په ورځ ښکار نه کوو، منګه خو د جمعې په ورځ باندې جال اچولی دی، منګه خو د جمعې په ورځ باندې لښتی تېر کړی دی، منګه خو د جمعې په ورځ باندې کونډه اچولې ده، روباسوی د اتوار په ورځ باندې، هفتې ورځې وله ګوتې م نه ور وړو. خخیږي پکې کومه ورځ؟ خخیږي خو د هفتې په ورځ پکې. نو دوی کار داسې و چې ښکارېدو به حلال و، حلال حرام کارې کولو طریقه والا د حلالو په شان جوړه کړې وه. الله ته داسې سیزونه جوړ کړل چې هغې ته شادوګان وایي، ښکاري د انسان په شان، خودي انسانان څرنګه چل دوی کولو دغسې چل ول سره الله و. مړه انسان یې که نه اقسې لاسونه دي دي سړیه څه چل مې در باندې کړی خراب کړی خو مې نه یي، اقسې دي دوه سترګې دي، هر څه دی برابر دی، یو شی مې درته نه دی کم کړی بلکې زیاتي مې لکۍ هم در کړی وه، ښکلې لکۍ پشمداره. نو الله جل جلاله د دوی د کار په شان ته څرنګه هیله دوی کوله دغسې الله ولا عذاب ورکو. یا بعضې مفسرین کرام وایي چې دا هیلاګر ځناور دی، شادو هیلاګر ځناور دی، چالګری په چل ول کار کوي. الله ته دغه شی جوړ که چې تاسو دغه شیان یې د خلقو مالونه په چل باندې وهئ. یوه مسله ماله داسې وښایه، یوه مسله
د قوم ته صرف ز دعوت فکر ورکوم، صرف دعوت فکر، نه چا پسې مونږ کور لورځو، نه د چا نوم اخلو، او کچرې کم عام نومونه اخلو هغې کې خپل نوم د ټولو نه مخکې الو، که پیر صاحب خان صاحب یادو ورسره مفتی صاحب یادو، خو دعوت فکر الله جل جلاله خلقو له ورکړی دی. منګ هم خلقو له دعوت فکر ورکو، ځکه چې ځان له وارثان د انبیاو وایو، د رب العالمین قرآن د ښودلو ذموار یو. نو لږو نه دی دا خلق غور وکړي. یوه مسله ماته داسې وښایه چې دوی کړي وي او د دوی فایده پکې نه وي. یوه مسله داسې وښایه چې د دوی منځ سره پې جګړه ده او د دوی فایده پکې نه وي. خیرات شته دی، اولې ورځې خیرات نشته، نو د دوی پکې الغټو من الغټ ولو کانا پیشو سر. زمونږ خو پکې نشته، مونږ خو یې نه خورو نه یې وایو چې شته. هیله اسکات شته دی او که هیله اسکات نشته، نو ته ورته ناست یې پکې لس یا شل روپۍ الې، زه پکې نشته یم، زه یې نه علمه. نو دروغ یا غلطه خو هغه سړی کوي چې هغه ځان له څه فایده وهي. زه ویم چې 15 شعبان کې هېڅ شی نشته، ته وایې چې شته دي، نو ته فایده ځان له لټوې. زه ویم چې نشته، نو ماله پکې هېڅ فایده نشته، خورم یم نه. زه ویم چې دا ښې شپې چې دا کومو خلقو جوړې کړي دي دا قرآن و سنت کې نشته، نو نه یې خورم او ته یې خورې، نو تاله پکې فایده ده. ځکه زه ویم چې دروغ یا غلطه خو به هغه سړی وکړي چې هغه پکې فایده وي. نو ستا پکې فایده ده، ته که مسلې وایې نو ستا دا مسلې غلطې کیدی شي، ستا خبره دروغ کیدی شي، زما خبره د الله په فضل عقل باندې چې وتلی وم غلطه به یې ثابته نه کړي، نقل باندې خو حاسم نه ده انشاءالله. سوال هم نه پیدا کېږي چې په نقل یې غلطه ثابته کړي. اخو ژوند موږ تېر کړی دی، ټوله زندګي موږ په دې مناظرو، په دې مسلو، په دې کتابونو، په دې ښودلو، په دې ویلو تېره کړې. ټول عمر د عوامو بچ کول، چې عوام بېدینۍ نه بچ شي، عوام د مولیانو د چالونو نه بچ شي، عوام د حرامو نه بچ شي، خپل کور کې حرام نه وخوري په چا باندې. مسله ده قرآن بیان کړې ده. قرآن داسې کتاب نه دی چې ته هغه ځای نه لرې لرې نه پرې راتاویږي. بس یک یو خیراتونه دي پکې، یو سقاتونه دي پکې، یو ښې شپې دي پکې، بغیر کومه یوه مسله ده چې هغه د وریجو د غوړو نه علاوه ده او زما تا پې جګړه ده. کومه یوه مسله ده چې هغې کې پیسې نشته، چانده نشته او زما ستا پې جګړه ده. مثلا یوه خو ښه قبر باندې کېناستل، منجور جوړېدل نه دي جایز. منګ وایو چې څومره مال جمع کیږي حرام دی، اغستل حرام دی. او کم سړی چې په قبر باندې مال اچوي، دا مال د سره د هغه د ملک نه وځي نه، ځکه چې مړی مالک د پیسو نشي جوړېدی. نو چې یو سړی په مړي باندې پیسې اچوي، نو دا پیسې د هغه سړي حق دی چې چا اچولي، دا د سره د هغه ملک نه وځي نه. تا جیب له درځي زه د سره ناروا ګڼم، نو دا به ستا مسله غلطه وي که زما به غلطه وي. شکرانې د خلقو نه اغستل نشته، ته اخلې زه یې نه اخلم، نو مسله به ستا غلطه وي که زما به غلطه وي، ستا به پکې فایده وي که زما به پکې فایده وي. عرس نشته، عرس کې تاله زرګونه خلق راځي او تاله لاس کې پیسې درکوي او ته یې جیب له اچوي، په یو یو عرس کې ته لکونه روپۍ اخلې. او زه یم چې نشته اغستلو هر څه حرام دي، نو زما پکې فایده ده که ستا پکې فایده ده. نو نه وایې او زه به دروغ ولې وایم، ماله خو پکې فایده نشته. یوه مسله زما داسې وښیه چې هغې کې زموږ فایده وي. دا نشته، دا نشته، دا نشته، دا ناروا دي، دا حرام دي، دا نه دي جایز. نو چې زه کله یو شی نه منم، نه یې خورم، زما پکې فایده نشته. ستا پکې فایده ده، نو چې ستا پکې فایده ده ظاهره خبره ده، ستا ټولې مسلې د نوټونو دي.
یوه مسله راته وښیه چې خوراک او د نوټ نه علاوه راکا او راکا او راکا او راکا. الا ماشوم دی پیدا دی، یره جی صدقه راک، یره جی نن خو د ماشوم ختنه که خیرات راک، یره جی نن خو د ماشوم سپارې ته کېنسته لږ څه خو پاخه که، یره جی سپاره ختمه شوه څه خو پاخه که، یره جی نن خو یې اوله سپاره شروع کړه څه خو راکه، یره قرآن ختم که څه خو راکه. زما یو شي کې داسې وښیه چې زمونږ پکې فایده وي او موږ د چا نه څه غوښتي وي یا یې جایز ګڼو. تا کره کور کې مړی شوی دی، پیغمبر علیه صلات وسلام اعلان کړی دی اصنعوا لآل جعفر طعاما، نن د جعفر خاندان د پاره خوراک تیار کې ور ویلېږئ، ځکه چې هغوی باندې غم دی، پریشانه دي. د کلي والا خلک دی د هغوی کور ته ډوډۍ وروړي، د هغوی کور له د خوراک ورکي، ځکه چې هغه مشغول دي په غم باندې، پریشانه دي. زما نبی په دې وخت کې د مړي کور سره د مدد کولو اعلان کړی دی، او ته د مړي کور والا ته وایي چې په دغه ورځ سنډام پیدا کا، د سقاط پیسې پیدا کا، چې دا ټول کارونه په دې ورځ باندې وشي، زر پسې خیرات وکړه چې نور صبر ونه کې. ګوره نو ته سوچ وکړه چې ستا به پکې مطلب وي او که زما به پکې مطلب، چې په دې عوام نه پوهېږي، چې په دې یو سړی نه پوهېږي، بس بیا خو د موسی علیه السلام په خوله نه پوهېدل، د رسول الله په خوله مبارکه نه پوهېدل، نو د منیر شاکر په خوله به څوک څه پوه شي. الله فرمایي بیا موږ ورته ووایي چې کونو قردة خاسئین، شی تاسو شادوګان ذلیلان. نو خاسئین د خسأ نه وتلی دی، لرې والي او شړلو ته وایي، لکه کورې چې یو سړي ته وایي کورې. خس عام دې ته وایي اخسئوا فیها، سپو او شادوګانو ته سړی وایي چې کورې شام. نو خاسئین دغه کورې والی ته وایي لرې والی د الله د رحمت نه. هسې خو ځناور هم د الله د رحمت تږي دي، هغوی ته هم د الله د رحمت ضرورت دی. خدای چې کله الله شادوګان کړل، رحمت نه یې لرې کړل. خلک وایي چې دا شادوګان همغه دي، نه، دا قانون دی چې کم قوم شکل بدل شي بطور عذاب، هغوی ته الله ډېرې ورځې نه ورکوي، بس هغه یو څو ورځې ژوندي وو بیا ټول مړه شوه. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. فجعلناها نو گرزول منگاها دغ قصام نکالا عبرت لما بین یدیها، هغه چالرا چې حاضرو په دې وخت کې، وما او هغه چالرا خلفها چې رستو د دینام، وموعظة او مگرزول دا واقعا واعظ نصیحت للمتقین د دې امت پرهیزګارانو د پاره. الله جل جلاله فائدہ او حکمت د هغه عذاب ذکر کوي، ولې د پروردگار عالم شادوګان ته جوړ کړل. یوه وجه خو بیان شوه، کار داسې کولو چې مال وهلو په چلې وهلو، حرام کول خو په چلې کول، مړی ولا بهانه کا، بل شی ولا بهانه کا، کله یو شی او کله بل شی. الله فرمایي هیلهګرو ځکه پې عذاب راوست، او بل دا الله فرمایي فجعلناها، دی ضمیر کې هم احتمالات، فجعلناها پس وګرځولو منګه دا عقوبت، یعنی دا سزا ته راجع دی، چې دا سزا د شادو کېدلو چې دا خلق منمو شادوګان جوړ کړل، یا فجعلناها ومو ګرځولو دا امت دغه خلق چې دا کمو خلقو نافرمانی کولا، دا مو وګرځولو، یعنی امت ته راجع دی، یا دی قصې ته راجع دی چې ومو ګرځوله دا واقعا نکالا عبرت. نکل منع کولو ته وایي، نکل
نو نکال هم هغه عذاب دی چې هغه خلق منع کی د هغسې ګناه نه. یعنی الله فرمایي داسې سزا مو وله ورکړه، داسې عبرتناکه سزا چې څوک کې غوږونو کې باندې واوري نو هغه به د داسې کار نه ځان ساتي. لکه د لاس کټ کول دي په اسلام کې چې څوک غلا وکړي، دې ته م الله نکال ویلی دی. ولې چې کله یو سړی غلا وکړي او قاضي راوبلي او د ټول کلي په مخ کې تېنه لاس کټ کړي نو دا عبرت شي د ټول کلي دپاره. بیا چې په دې لار کې سره پراته وي څوک به یې پورته نه کړي. نو الله جل جلاله دا عبرت وګرځولو لما بین یدیها. ها ضمیر یا کلی ته راجع دی، نو حاضر نزدیک کلی وما خلفها غیر حاضر لری کلی، دی ټولو دپاره عبرت دی. یا زمانې ته راجع دی، د هغه زمانې خلق او رستو د هغې نه راتلونکي خلق. موعظتن نصیحت مو وګرځولو، مصدر میمی دی د وعظ نه. وعظ زجر او منع کولو او تخویف ته وایي چې چاله یره ورکي او څوک د یو کار نه منع کړي، دې ته وعظ وایي. وعظ دې ته نه وایي چې په هغې کې ټول فضایل پلانی کار وکړې دا جنت به درته میلاو شي، سبحان الله دې ووایې وواړه جنته به میلاو شي، پلانی شی دې وکړه او یا زره حوري به درته میلاو شي، بس نور څه شی نشته، همدا حوري دي جنتونه دي. دا وعظ نه دی. وعظ وایي دې ته چې په هغې کې تخویف وي، په هغې کې منع کوله وي، په هغې کې یرونه وي، په هغې کې فضیلتونه هم وي، په هغې کې ښې خبرې هم وي، ترخې خبرې هم. یوازې ټول فضیلتونه چې خلقو له ذکر کې قرآن او د سنت وعیدات ذکر نه کې، دا وعظ نه دی. نو وعظ ویلی کېږي دې ته چې په هغې کې منع، تخویف او زجر پکې وي. امام بخاری رحمه الله په بخاری شریف کې، امام ترمذی او امام ابو داود درې واړو یو روایت نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت ته به نږدې، چې کله قیامت نږدې شي څه خلق به شادوګان او خنزیران جوړ شي. اچانک به شکلونه واوړي د شادوګانو او د خنزیرانو په شان. صحابه ورته تپوس وکړی د الله رسوله دا خلق به کلمه نه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې وایي به، مونځ به هم کوي، روژه به هم ساتي، حجونه به هم کوي، ښه دینداره خلق به وي، خو ګانو بجانو سره ټنګ ټکور سره به یې ډېر شو. خو موبایل هم چې لګوي ټنګ ټکور به پرې لګوي، چې په لار روان وي هم ټنګ ټکور په دې غوږونو کې به یې ټومبلی، ته ورپسې د ګاډي هارنونه وه هغه نه اوري. خو که چا په ګاډي ووالو بس بیا به وله ننواتې کوي چې یاره جي موږ نه غلطي شوې ده. دا څوک نشي ویلی چې سړي دې غوږونه بند کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرب قیامت کې به د خلکو نه خنزیران او شادوګان جوړیږي، وی به مسلمان منځونه او روژې او هر شی به وایي، خو ټنګ ټکور او فحاشۍ او عریانۍ سره به یې مینئ. ولې قرآن نه چې سړی لرې کېږي د سړي کور خرابېږي، د سړي اولاد خرابېږي. ای خلقه، د کور خرابېدل، د اولاد خرابېدل دې ته نه وایي چې ته یې صفتونه وکړي. یره جی شکر دی الله موږ له ډېره حیا را کړې ده. یره جی الحمدلله زموږ اولاد د چا په شانې نه دی. یره جی شکر دی زموږ ښځې د چا په شان ته نه دي. دا خو ته وایې که کله چې ته د الله کتاب نه لرې وې، ستا اولاد به ګډوډي، ستا ښځې به ګډې وډي، ستا ورونه به ګډوډي، ستا ماحول به ګډوډي. ولې قرآن نه لرې کېدل او سالم پاتې کېدل ناممکنه خبره ده. یا به په هغوی کې فحاشي او عریاني، یا به پکې دروغ وي، یا به پکې فراډ وي، یا به پکې بله څه غلطي، او د دې خبرې پته تا ته نه لګي، دا د کلي خلقو له لګي. او څوک چاله نه وایي چې ستا زوی او ستا ورور او ستا بابا او ستا پلار او ستا مور او ستا ښځه داسې دي، یا دا خلق ورپسې داسې وایي. ته چې د الله کتاب نه ځان لرې کوي، الله پاک به تا د ځان نه لرې کوي او تا به په داسې عذاب اړوي چې ته به مخامخ وایي چې زه په مزو کې یم، وی به په ډېر بد حال کې.
طرف نه خاندي، کور پورې به د خلک خاندي، اخلاق او عاداتو پورې به د خلک جوړول. دې باندې سړی پاک شي د تمامو ګندګیو نه. او چې کم خلق د الله د حکمونو خلاف کوي یا دنیا کې ته الله خنزیران او شادوګان جوړ کی، او چې کم خلقونه دنیا کې جوړ کړل خود څه عذاب ورته ملاو شو، او ما او تا نه که جوړ نه کړل نو ما او تعالی عذاب اسې نه چې آخرت ته کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو باندې چې کله ښې ورځې راغلې، ملکونه یې فتح کړل، ډېرې پیسې او ډېر مالونه نو بعضې صحابه کرامو به جړل. چا به تپوس ترې وکړو چې ولې جاړې؟ وایي زه یریږم چې هسې نه الله ماله د زما د عملونو ټول بدله دنیا کې نه وي راکړي، ځکه چې الله ښې ورځې راوستې، مال یې راله راکه، عزت یې راله راکه، ډېرې ښې شپې ورځې مو دي، هسې نه چې د الله په دې بدل کې راکړي وي چې موږ عملونه کړي دي، موږ جهادونه کړي دي. نو الله راته په ورځ د قیامت باندې ووایي چې ستا خو ما سره هېڅ حصه نه ده پاتې. ولې؟ یاره تعالی خو چې څه دي کړي و هغه ما تعالی دنیا کې درکړي. په یو ګیلاس ستا ټول عبادت سوونو زرګونو کاله په یو ګیلاس تلی شي، په یو سترګه باندې تلی شي، په یو بڼو باندې تلی شي. د الله نعمتونه دا داسې معمولی نه دي چې د دې بدل انسان یا په عبادت باندې لنډ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنت او مغفرت دا د الله په فضل ملاویږي، په عمل نه. چا ورته وی چې یا رسول الله طالب هم په عمل نه ملاویږي، دومره نه دی چې جنت ته پې لاړ شي. وایي ما ته هم په عمل نشي ملاوی دی. پیغمبر څومره عمل و، څومره عقیده، څومره ایمان و، څومره پاک اخلاق و، دا هم که چرې تللو باندې شي هغه وایي چې زه هم جنت ته چې د الله فضل نه په طول نشم تلی. ولې که الله ما ته ووایي چې یو سترګې مې درکړي دي د دې ماله بدل راکا، نو د ټول عمر عادتونه به پې لاړ شي. یو نبوت چې ما درکړی دی وړه. نو خبره مې دا کوله چې هیلې جوړول، بهانې جوړول د الله عبادت دپاره، د قرآن کریم نه ځان غیره زرولو دپاره، درس ته د نه کېلستلو دپاره، او د قرآن او د سنت خبرې نه منلو دپاره هیلې او بهانې جوړول، دا د یهودو کار دی، د بني اسرائیلو کار دی. د خلقو پیسو ته چل جوړول، یره جی زه سید یما، یره جی زه پیر یما، یره جی زه میا یما، یره جی زه ملا یما، یره جی زه مفتی یما، یره جی زه شیخ یما. بس دا خلق بے روڑی، دغه د چفکې ولا چوما، دغه د تعویز دی، دغه د دم دی. په دې چلونو ولونو باندې د خلقو مال وهل یهودو طریقه ده. او کم خلق چې دوی په لاس باندې او اردو کې چې وی کرتے ہیں، کم خلق چې د دوی په لاس غولیږي دا زناور وي عاجزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې قرآن کې برازي ان شاء الله وقتاً فوقتاً واقعات بیانیږي، اشارات راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وفد راغلی و، شپېته کسان وو غالباً. نو چې کله د پاره راغلی وو نو مسلمانانو دومره غټې ډېرې خو نه وي چې یوه دیره کې شپېته کسان راغلي وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسان درې کسان په صحابهو تقسیم کړل. دا دوه درې ته بوزه، دوه درې ته بوزه، دوه ته بوزه، یو ته بوزه، دی له به روټۍ هم ورکې پم ورکې. نو د هغوی چې کم مشران وو هغوی انکار وکړو چې نه جي موږ به یو ځای کې شپه کوو. نو محدثینو لیکلی دي چې وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د مشرانو وی چې دا موږ کم خلق غولولی دي کشران همیشه د مشرانو د لاسه غولیږي. یو مولا راشي ټوله دنیا تباه، یو شیخ راشي، یو پیر راشي، یو سړی وایي چې زه سید یم،
یو سړی وایي چې زه باچایم، یو سړی وایي چې منګه او غپلني ځای نه راغلي او منګه بالکل د اسمان هم منګ جوړ کړی دی، ځمکه هم منګ غوړولې ده، او بس دا خلق ورپسې بیم بیم کوي. نو هغه مشران ووایي چې دا خلق چې دا منګه غولولي دي او منګه ځان پسې راړولي دي چې دا اوس دوه دوه درې درې تقسیم شي او منګ ورسره نه وو. د مسلمانان قرآن بیانوي، د الله دین بیانوي، هسې نه چې وجرو کې ورته د شپې تبلیغ وکړي او منګ نه یې واړوي. زمنګ په کار روان دی، په چا یو کار کوو، په چا بل کار کوو، څوک راله پی راوړي، څوک راله ماسته راوړي، څوک راله پیسې راوړي، څوک راله ځمکې کوي، څوک راله لارې جوړوي. نوکریانې مو خلک کوي په دې نیت باندې چې هلې جي ثواب دی، دا خو جي پاکه پرشته ده. نو چې دا کم خلق د دوی په لاسونو باندې غولیږي، دا خلق عاجزان په مثال د ګډو دي. الله دې موږ تاسو ګډې نه کړي، الله دې موږ تاسو ته د قرآن علم نصیب کړي چې موږ د چا په لاس ونه غولیږو. بس لفظي ترجمه ګوره دوباره. ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو، من بعد ذلک، رستو د دې لوزنا، فلولا فضل الله، نوے فضل علیکم پتاسو باندی، ورحمته او رحمت دہغ، لکنتم خامخا ویبتا الخاسرین د توانیانونا، یا من الخاسرین د ہلاک شونا. ولقد علمتم، او په تحقیق سره پوهه تاسو، الذین په حال د هغه چا، اعتدوا چې زیاته کړو، منکم د تاسو نه، فی السبت، فقلنا نو ویل منګه، لهم هغویتا، کونو شی تاسو، قردتن شادوگان، خاسئین ذلیلان، فجعلناها، نو منگ دا قصہ، نکالن عبرت، لما حق چالرا، بین یدیها، چی حضر و حق وقت، وما او حق چالرا، خلفها استود دینام، وموعظتن، او مگرز والواز د پارا، للمتقین د پارا د پرهیزګارانو د دې امت. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمیمان کامل نصیب کا. یا اللہ چې د څومره کسان راغلی دي قدمونه نه کېتلو کې واچاو، په یو یو قدم یې گناهونه معاف کا. یا اللہ په یو یو قدم درجات بلند کا. یا اللہ چا ورته غوږ نیولی دی یا موجوده په دې ځای کې یا د نیټ په سترګه دنیا او آخرت ښایسته کا. پروردگار عالم ستا د دې کلام په خاطر کورونو کې خوشحالیانې راوله. یا الله ستا لویو لویو نومونو په خاطر د هر قسم آفتونو بیماریانو نه وساته. یا الله ستا لویو لویو قدرتونو په خاطر پروردگار عالم زړه مو پوره کا. یا الله ستا د کلام په خاطر یې د هر قسمه بې عزتیو تکلیفاتو نه وساته. یا الله که د چا ودونه نشته نیکمله ودونه وله ورکه. اے الله که د چا اولاد نشته نیکمله اولاد وله ورکه. یا الله که د چا کورونو کې بیماران دي ته وله شفا ورکه. یا الله که څوک مسافر دي په ډکو منګول وله. یا الله که د چا مور پلار مړه دي مغفرت نصیب کا. یا اللہ که د چا ژوندي دي په عمرونو کې برکت واچوا. الہ العالمین دا غیر چاپیر مسلمانان ستا کلام ته کېنوه. یا الله ستا د کلام او د قرآن په خواږوی ماړه کا. یا الله د دې قرآن په ذریعه د دوی په کورونو کې خوشحالیانې راوله. یا الله دینداره کا. یا الله ښځې پاک دامنې کا. یا الله چې کوم
کم بدعات د خلکو په زړونو کې ملیانو اچولی دی د خپل کلام په برکت یې وباسه یا الله د مخلوق لویی چې د مخلوق په زړونو کې پرته ده ربه خپل کلام په برکت یې وباسه ای الله د خلقو زړونو ته د الله لویی کوزه کا یا الله د خلقو زړونو کوز کا یا الله د خلقو زکا یا الله چې څوکم غلطه مسله کوي څوکم د گمراهۍ طرف ته قوم بوزي یا الله د هغو خلقو نه من خلاص کا یا الله څوکم چې د قرآن او د سنت او د توحید نه خلاف خبره کوي ربا ته موږ د هغوی د ملما سازۍ ساته یا الله دا قوم د هغوی د چالونو نه آزاد کا یا الله ورمړو کې ډېر غیرتي خلق دی ربا په دشمنیو بدیو وختي دي یا الله دا بدیو دشمنی په دوستۍ بدلې کا یا الله د دې قوم اتفاق و اتحاد په قرآن نصیب کا یا الله دا د هر قسمه بې عزتیو بیماریو نه وساته یا الله زمونږ دا مدرسه او دا جماعت او د منګې تا نه غواړو ربا هر څه موږ له ته وکړه الہ العالمین موږ چې څومره ضروریات دي پروردګاره ته موږ له پوره کا یا الہ العالمین د خلقو په زړونو کې کمې غلط فهمیانی دي د قرآن او د سنت په باره کې دا د خپل کلام په برکت وباسه یا الله غیر چاپیر مسلمانانو عزتونه وساته یا الله موږ سره د چا لګي او که نه لګي یا الله د قرآن په خواږوی ماړه کا الہ العالمین موږ سره چا احسان کړی دی هر قسمه احسان یې کړی دی ربه ته یې بدلې ورکا پروردگار عالمه موږ سره چې چا هر نمونه احسان او ښېګړه کړې ده ربه دنیا او آخرت یې ښایسته کا پروردگار عالمه زموږ دا شاګردان یا د نیټ په سترګه یا جومات کې ناست یا په کورونو کې ناست د هر قسمه مصیبتونو نه وساته الہ العالمین دوی ته د قرآن او د سنت فهم او پویه نصیب کا الہ العالمین دا امت په گمراهۍ کې ډوب شوی دی یا الله دا امت د دروغو نه منع کا یا الله دا امت د فراډونو د دکو نه منع کا یا الله دا امت د کګو وګو خبرو نه منع کا یا الله دا امت د دې غلطو عقیدو نه بچ کا پروردگار عالمه د یهودو نصاراو تمام صفات په من کې راغلي دي یا الله دا موږ نه وباسه یا الله د قرآن په صراط مستقیم روان کا یا الله دا وړه وړه بچي او دا ناست خلق دا اوریدونکي د ټول امت دپاره د هدایت ذریعه وګرځوه رب د دوی په اولاد کې نکمله بچی پیدا کا یا الله علما پکې پیدا کا یا الله دې ورمړو نه یو قرآنی انقلاب پورته کا رب د ټولې علاقې دپاره د هدایت ذریعه وګرځوه یا الله زموږ ملک امن راوله یا الله پاکستان د بیماریو نه